السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو نن به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو چې تاسو په خپل موبایل کې څنګه ښکلي د خپل نوم داسې قسمه لوګو جوړولی شئ. دا چیک کې دا لوګو یا داسې دا همدغه یو ډیزاین دی خو بس لږه مختلف ده او دا پوره لوګوګانې تاسو ته چې ښکاري دا به انشاءالله ټوله طریقه به موږ په دې چینل باندې شیر کوو. نو که دا ویډیوګانې مو خوښې شوې که دا ویډیو مو خوښه شوه نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ او ښکلي شانتې کمنټس هم وکړئ. نو زه د ویډیو طرف ته نو ما خو بله ویډیو کې ویلو چې دا کم ایډیټینګ چې زه کوم دا اکثریت ټول په پکسل لیب باندې دی او تاسو ته پکسل لیب اپ چې کوم دی دا به تاسو ته پلی سټور نه ښه په اسانه سره میلوي. تاسو پلی سټور کې سرچ کړئ پکسل لیب نو هغه به تاسو ته به دا یو اپ راشي چې دا اپ درته راشي نو دا به تاسو اوپن کړئ. په دې کې څه جیمیل وغیره آیډیا نه دغه جوړول موړول نشته بس دا اپ اوپن کړئ تاسو او تاسو ته به داسې سکرین چې کوم دی دا به تاسو ته مخامخ راشي. تاسو به دې نه نیو ټکسټ چې کوم دی دا به تاسو دې نه ډیلیټ کړئ او دلته به راشئ تاسو د شیپس والا اپشن دلته به راشئ دې کې به تاسو یو شیپس راوالئ چې شیپس راوالئ نو تاسو به دلته ایرو دا نشان چې دا به تاسو په دې به تاسو کلیک کړئ چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو به دلته دا ګول شیپ چې کوم دی دا به راوالئ دا به راوالئ او د دې چې کوم دی دا اوپیسټي دا به مکمل ختمه کړئ او دلته چې کوم دی سټروک دا به دې لور کې 17-16 داسې سټروک په دې لور کې که نه او دې اوپیسټي چې کوم دی دا به مکمل 100% اوپیسټي پرېږدي او دې کلر چې کوم دی دا به مکمل بلیک کې بلیک دی خو بیا به مکمل بلیک پرېږدي او دا به بیا ډن کې دا وشو. تاسو بیا دا سلیکټ کړئ که نه دا به تاسو د سکرین به د دې ځای نه علاوه د دې لوګو نه علاوه دلته به اوس موږ لوګو جوړو د دې نه علاوه به تاسو داسې بل سکرین هر ځای تاسو ټیپ کړئ که نه نو تاسو ته به دا هغه راشي. دې کې به تاسو د اخر کې د ایرو دا نشان تاسو ګورئ دغه شي په دې باندې به کلیک کړئ په دې کې به تاسو راشئ په دې کې به تاسو دې طرف ته چې کوم دی دا یو تاسو به راوالئ او دلته چې کوم دی په دې کې به هم تاسو د اخره کې دا یو راوالئ دا به تاسو راوالئ او د دې دغه چې کوم دی دا سټروک دا به تاسو لږ 21-22 پرېږدئ ښه وشه او دې له به کلر مکمل بلیک کړئ مکمل بلیک کلر به دې ته ورکړئ او د دې دا سایز چې کوم دی دا به تاسو لږ غټ کړئ څومره به پرېږدئ دا به تاسو 38 یا داسې 35 ښه وشه پرېږدئ دا به تاسو اوس داسې لږ راغټ کړئ دا سایز به بیا لږ غټ کړئ 40-41 ته بیا ورسوئ دا به تاسو داسې برابر کړئ د دې برابرول تاسو زه یو بله طریقه مخیم تاسو به دا مکمل داسې برابر کړئ او دلته به تاسو دا به تاسو سلیکټ کړئ او تاسو به دلته راشئ دې یو اپشن ته د ریلیټیو پوزیشن چې کوم اپشن دې ته به راشئ اول به تاسو به دا دوه شي کوم دا به تاسو دواړه ووهئ نو دا به دواړه خپل منځ کې مکمل برابر شي. تاسو کتلی شئ دا مکمل په منځ باندې راغی دا اوس موږ دا یو شیپ چې کوم دی لاندینی دا به اوس مکمل په منځ باندې راولو نو دغه به سلیکټ کړو او دا ریلیټیو پوزیشن چې کوم اپشن دی همدا به ووهو او دغه شی به چې کوم دی دا به سلیکټ کړو نو دا مکمل تاسو کتلی شئ دا په درمیان باندې راغی. دلته زموږ نه یو بل کار پاتې شو د دې اوپیسټي چې کوم دی دا موږ به د دې اوپیسټي هم ختمو دې لپاره موږ واپس راشو د ایډیټ والا اپشن ته ایډیټ ته به راشو د دې چې دا کوم اوپیسټي دا به مکمل ختمه کړو مکمل دې لپاره سیز لږ شانتې نور هم غټ کړو دا به بس 50 تقریبا بس تاسو بیا خپل حساب سره سیز برابرولی شئ سیز ورته برابروئ تاسو بیا خپل حساب سره دا اوس موږ واپس راوړو درمیان ته دا مکمل په درمیان باندې راغی تاسو کتلی شئ تاسو به چې کوم دی اوس دې خوا راشئ بیا دا سکرین بل ځای به ووهئ تاسو به دلته یو بل شیپ راوالئ چې بل شیپ راوالئ نو تاسو به همدغه طریقه به وکړئ دلته به دا ګول شیپس راوالئ او موږ به دې دا اوپیسټي چې کوم دی دا موږ نه ختمو دلته به دې له موږ سټروک ورکړو 21-22 سټروک وله ورکړو 21-22 پورې سټروک به دې تاسو ورکړئ دا به ډن کړئ تاسو بیا دې خوا دا به هم په درمیان کې راولئ دلته به راشئ ریلیټیو پوزیشن اپشن ته دې کې به دا مکمل په درمیان کې دلته به اوس تاسو داسې شروع کړئ تاسو به اوس راشئ دې یو اپشن ته دا به ووهئ نو په دې کې به تاسو دا لاندې دا تاسو ته ښکاري دا اپشن دا به تاسو ووهئ او په دې کې چې کوم دی دا دواړه شیپس دا بره چې کوم دی دا دواړه به موږ مرج کړو دا دواړه مرج مطلب دا دواړه به موږ یو کړو دا چې موږ یو کړو که نه نو اوس چې موږ کوم سیټینګ په دې یو کې کوو دا په دواړو کې الریډي هغه سیټینګ کېږي ګوره دا یو په دې منځ کې راولم دا دواړه به الریډي په منځ باندې راځي خیال هم دی تاسو چې دا کله مرج کړئ تاسو بیا دې خوا راشئ دا اریز کلر ته اریز کلر ته چې راشئ نو تاسو به دا انیبل دی دا به آن کړئ تاسو چې تاسو آن کړئ نو تاسو کتلی شئ ملګرو هغه مکمل چې د منځ هغه کوم سکرین هغه ترېنه ختم شو دلته کې زموږ د سایز لږ ډېر ورکوټې پاتې شو دلته کې موږ د سایز لږ کم و د هغې لپاره موږ بیک لاړ شو بیک په لاړ شو لږ نور هم بیک په لاړ شو دې دا سایز چې کوم دی دا موږ لږ ورکوټې کړو معمولي به یې ورکوټې کړو تقریبا چې
دومره به کافي وي. دا به اوس رابولو موږ واپس په درمیان کې به راولو. دا مکمل په درمیان کې راغی. دا به اوس موږ مرج کړو دلته. دا سایز لږ شان نور هم ورکوټېږي چې دا لوګو لږه دې کې بیا لیکل لږ واضح راشي. دا به اوس موږ مرج کړو دا دواړه. دلته هماغه طریقه بیا وکړو. را به شو دې اریز کلر ته او دا به انیبل کړو. دلته به دا سپین کلر چې کوم دی دا به ختم شي. تاسو به اوس په دې کې چې کوم دی خپل نوم چې پوره نوم لوګو جوړول غواړئ هر څنګه که نه دې کې به اوس موږ خپل پوره نوم لیکو. تاسو به راشئ دې ټکسټ والا آپشن دلته به راشئ. تاسو به د ټکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو دا به درمیان ته راولئ او دا ایډیټ آپشن چې کوم دی په دې به کلیک کړئ او دا چې کوم دی دا به کلیر کړئ. دلته کې به تاسو خپل پوره نوم چې کوم دی نیم به یو ځل ولیکئ لکه مطلب زه لیکم یعقوب جان. دا ما ولیکو. دلته به سایز لږ برابر کړئ دلته او دلته به تاسو ورکړئ تور کلر به ولا ورکړئ. تور کلر هم ورکړو. دلته به تاسو راشئ بیا د کور چې کوم آپشن دی دا به ووهئ. دا به تاسو دې طرف ته لږ روټیټ کړئ. دا به دلته برابر راشي. مګر ډېره اسانه طریقه ده خو بس ویډیو لږه په سوچ باندې وګورئ او یو پیرت به وګورئ نو انشاءالله چې دومره پکې څه نشته. دا به دلته موږ لږ شانته روټیټ کړو نو دا به دلته مکمل برابر راشي. روټیټ به دې ځای نه ووایو. دې طرف ته به لږ روټیټ کړو. دلته به اوس دا موږ واپس دې خوا لږ شانتې دغه کړو. تاسو کتلی شئ ملګرو یا سایز لږ شانتې معمولي ورکوټې کول غواړئ. دا به اوس لږ شانتې نور هم روټیټ کړو. تاسو کتلی شئ ملګرو دا مکمل برابر راغی. دلته به اوس موږ راشو واپس په ټکسټ باندې به کلیک کړو. دلته کې موږ خپل نوم سره چې بل کوم نوم لیکل غواړئ مطلب زه لیکل غواړم ټایپیسټ لیکئ یا سکلز وغیرہ هر څه لیکئ. تاسو هر څه تاسو لیکلی شئ. زه فلحال دغه لیکم. دا به دا چې کله تاسو اوکې کړئ دا به تاسو دې دا سایز لږ غټ کړئ او دې له به هم تور کلر ورکړئ. دې له به تور کلر ورکړئ او دې خوا به راشئ دې آپشن ته او دا به دې طرف ته لږ روټیټ کړئ. دلته دې سایز ډېر غټ دی دا به سایز لږ ورکوټې کړو. دا لږ ډېر دغه شو روټیټ شو. دا به اوس موږ واپس لږ بیا راکم کړو دې خوا. دا به لږ دې طرف ته روټیټ کړو. دا تاسو کتلی شئ مګر دا مکمل برابر شو. دلته کې به اوس دا درمیان د دې خالي وي نو په دې کې تاسو هر څه لیکلی شئ. په دې کې خپل پوره نوم لیکئ. مثال په توګه زه داسې مثال در کوم. دا ویډیو مانه اوږدېږي خو دې کې تاسو وای جې دا لیکل غواړئ دا به سایز لږ غټ کړئ دلته او دلته کې به دې ته فونټس ورکړئ. هغې لپاره به انشاءالله بیا ویډیو بیا جوړه کړم. د دې بیا بیل ایډیټینګ دی. اوس چې کوم تاسو ته زه لیکم دا بیل ایډیټینګ دی خو دا خیر دلته کې اوس نه پکارېږي. دلته به تاسو یو شیپ ډاونلوډ کړئ. دلته به بیا تاسو راشئ هغه شیپ تاسو ته به زه ډسکرپشن کې لینک درکړم او یا چې کوم دی د پینټرسټ چې کوم ایپ دی هغه به آن کړئ نو هغې کې به تاسو بیا سرچ کړئ پینټرسټ یا ایمیج سرچ مین. تاسو هغې کې سرچ کړئ ټایګر PNG تاسو ته به دا یو شیپ راشي. تاسو ته صبر وکړئ زه اوس ښیم چې کوم شیپ تاسو ته زیابم. دا شیپ مطلب تاسو به دا شیپ راولئ. دا چې تاسو راولئ دا به دې سایز چې کوم دی دا به لږ ورکوټې وي. دا به دې کې مکمل فټ برابر راولئ چې نه ډېر غټ راشي نه ډېر ورکوټې راشي. دلته به اوس تاسو دا مرج کړئ ټول. دا به غوندې اوس یو شیپ جوړ کړئ. دلته اوس دا تاسو کتلی شئ دا یو شیپ دی. اوس دې چې زه کلر ورکوم نو په دې غونډو باندې به هر قسم کلر چې ورکوم په دې غونډو باندې به هغه کلر اپلای کېږي. تاسو کتلی شئ ملګرو که سپین ورکوم که تور ورکوم سور ورکوم هغه کلر په دې غونډو باندې لګي. په دې لپاره به تاسو دا ټیکسچر چې کوم آپشن دی تاسو دې ځای کلر ورکولی شئ. که هر یو کلر ورکوئ که نه زیړ ورکوئ سپین ورکوئ هر یو کلر تاسو دې ځای ورکولی شئ او که نه تاسو سره دې کلر نه لري تاسو هغه خوښي نو تاسو به راشئ دې ټیکسچر چې کوم آپشن دلته به راشئ او دې کې به بیا د ګیلري د آپشن دا به ووهئ. تاسو به راشئ خپل ګیلرۍ ته یا تاسو د براوزر چې کوم آپشن دی په دې باندې به وکلیک کړئ. تاسو به راشئ تاسو سره چې کوم فولډر کې دغه ټیکسچر والا آپشن دغه شین وي که نه کوم کلر چې تاسو ورکول غواړئ تاسو چې هغه کوم فولډر کې وي تاسو به هغه فولډر آن کړئ. دا دې مګر تاسو به دا کلر چې کوم تاسو دې ورکوو تاسو هر یو قسم کلر تاسو ورکول غواړئ تاسو هغه ورکولی شئ. دا به تاسو دلته انیبل کړئ دا به لږ آن کړئ.
دې سایز چې دغه چې کوم دی تاسو خپل حساب سره برابر کړئ دا بټن کې تاسو دلته راشئ د اخر کې د امبوس چې کوم اپشن دی دا به آن کړئ دې کې به نور هم ښکلا او خوبصورتي راشي دا به تاسو راوړي تقریبا 310 ته دا تاسو 310 ته برابر کړئ 310 بیا دا برابر کړئ بیا به راشئ شو دا به آن کړئ دې به شو ورکړئ برابر دی کېږي دې به خپل شو برابر کړئ بیا به راشئ سټروک هم لږ شانتي ورکړئ لږ معمولي سټروک ورکړئ چې ډېر بد پې نه لګي صحیح ده تاسو اوس دا په دې حالت کې هم ډاونلوډ کولی شئ خو تاسو غواړئ چې بغیر بیکګراوند نه ډاونلوډ شي پي ان جي کې تاسو به د هغې لپاره راشئ دې اپشن ته چې کله تاسو پي ان جي کې یو شی ډاونلوډ کول غواړئ تاسو به راشئ دې اپشن ته تاسو دې اپشن ته راشئ دلته کې به تاسو دا ټرانسپیرنټ چې کوم اپشن دی دا به ووهئ دا چې اوس تاسو ډاونلوډ کړی دا به پي ان جي کې ډاونلوډ کېږي په دې باندې به بیکګراوند وغیره نه وي او که تاسو دې له بیکګراوند ورکول غواړئ تاسو دې ځای نه هم راغشتی شئ په دې کې خپل بیکګراوند هم شته چې ستاسو کوم بیکګراوند خوښېږي دلته کې د دې کې خپل بیکګراوند شته تیار بیکګراوند وي خو دا ډېر خوندناک نه وي نو تاسو خپل ګیلرۍ نه چې په ښه شانتي بیکګراوند ډاونلوډ کړئ د ګوګل نه یا ایمیج سرچ مین نه یا پینټرسټ چې کوم ایپ دی هغې نه تاسو ډاونلوډ کړئ هغه تاسو دلته کې اپلای کولی شئ چې کوم بیکګراوند ستاسو خوښ وي یا زما سره یو بیکګراوند دی زه په دې باندې هغه پې چې کوم انشاءالله چې هغه به ورته ښه لګي دا بیکګراوند دی دا به دې سره لږ ښه لګي بیکګراوند ډېر ښه ځکه نه لګي چې بیا دا دغه چې کوم دی دا لوګو دا ډېره صفا واضحه نه ښکاري بیا به تاسو به چې هغه شانتي بیکګراوند ډاونلوډ کړئ نو هغه به دې سره تاسو ولګوئ امید دوستانو چې په ویډیو باندې پوه شوي او د ویډیو که خوښه شوي وي نو لایک ضرور ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ